ته ملګری سوال کړی دی وی د مړي د منتقل کولو دپاره اور د مړي سره د تعاون کولو دپاره تنظیم جوړول څنګه دي او وی د دغه تنظیم د پند پیسې د دې مړي وارثانو کې بیا د چا حق رسی؟ جواب دا دی بهر ملکونو کې دا یو ترتیب شروع دی هغې داسې کوي چې خپلو کې پیسې را جمع کوي میاش کې مثال 1,000 روپے ټول ملګری را جمع کوي نو وایي چې کم سړی مړ شو په اکسیډنټ کې بیا به په دې پیسو باندې هغه د دې ملک نه خپل ملک ته لیږو او دا پیسې چې کومې د ځان نه مخکې جمع کړي دي دا به د بچو له ورکو ماشومانو له وارثانو له او کفت دفن به هم د دې پیسو نه کولی شي خو دا طریقه غلطه ده دا خو بالکل د انشورنس او د بیمې هغه زندګي ده خو نوم یې پرې د تعاون ایښی دی دا بالکل د چا به رضا وي او د چا به نه وي چې یاره مثال په طور موږ به پیسې را جمع کوو کم سړی مړ شو نو دې کې د چا رضا وي او د چا نه وي څوک پکې بیا ګیلم کوي یاره وي موږ سره تعاون ونه کو په ما حادثه راله ما سره تعاون ونه کو دې کې خو یو ګناه دا ده چې دا په زور لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه د یو سړي مال د هغه د رضامندتیا نه بغیر جایز نه دی دا خو بس پچا به حادثه راځي او پچا به نه راځي نو ټولې په ناراضګۍ سره جمع کوي دا غلطه طریقه ده دویمه غلطي دی کې دا ده چې په دې کې مړي د یو ملک نه بل ملک ته منتقل کولی شي الان کې د مړو منتقل کول دا هم غلطه طریقه ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رد القتل الى مضاجعهم مړي خپل ځایونو ته پرېږدئ هغې ته اوس پاره چې کوم ځای مړ شو بس هلته یې ښخ کا اوس یو سړی د هغه د خپلې مرضۍ نه یو سړی وفات شو هغه وایي چې یاره د دې ماشومانو سره زه تعاون کوم که ښځې سره یې کوي که بچو سره یې وله کوي که لور سره یې وله کوي چې یاره د باندې مرګ راغی زه د سره له 70 روپۍ امداد کوم تعاون کوم دا بالکل جایز دی لیکن د مخکې نه د مړي په سر پیسې جمع کول دا بیمه ده دا انشورنس دی دا جواري ده دا حرام دي داسې به نه کې چې خپل ځان د سر دپاره ته را ژوندی خو د ځان د مرګ دپاره پیسې جمع کوې دا غلطه طریقه ده اسلام کې د دې څیزونو ثبوت نشته ها دومره ده چې دا مال کم جمع شوی دی نو که هر رنګه دی خو د دې مړي مال دی مطلب دا چې په نورو خلکو مرګونه راتله هم د جمع کول نو د میراث د قانون مطابق به د هغه په وارثانو کې تقسیمولی شي خو داسې کول نه دي پکار یو سړی دی بېشک هغې سره احسان وکړي احسان دی ورسره وکړي لیکن داسې تنظیم جوړول چې په چا مرګ راځي به بار ملک ته لیږو د دې پیسو نه بیا کفن دفن کېږي دا د اسلام د قوانینو مطابق طریقه نه ده